چې یو ځل یې آیس مزه وکسي نو دا یې دغې عادي شو، خو دا یو خاموش قتل عام شروع دی د آیس په شکل کې. دغه نه علاوه نن تاسو په دغه دور کې وګورئ موږ زنانه په سرونو باندې اوبه راوړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو شهنشاه یم. دا وخت مو سپڅنګ کې موجود دی صدر جماعت اسلامی یوت ضلع خیبر قاضي مومن افریدي هغه مو سره نوست دی. دا وخت هغه سره موجوده حالاتو باره کې خبرې کوو د جماعت اسلامی چې کوم لای عمل لای په مستقبل کې دا نه علاوه د آیسو چې کوم یو ډېر خطرناک عمل دی او نن سبا په ضلع خیبر کې دا شی ډېر په عروج باندې شروع دی. دا حوالې سره بیا هغه سره خبرې کوو. ټول اول خو قاضي مومن صاحب تاسو ډېره شکریه د وخت راکولو ډېره مننه. اول پوښتنه نه کوم مختصر غوندې چې بلدیاتي انتخابات روان دي د جماعت اسلامي ضلع خیبر څه لای عمل دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو شهنشاه ورور تاسو شکریه ده کوو چې موږ لا دلته راغللو. ډېره اهمه ایشو ده نن سبا که تاسو موږ په علاقه کې وګورو د موږ خلک ډېر په تکلیف کې دي او ډېر د ترکیې د کورونه لري دي. بلدیاتي انتخابات د دغه لپاره یو زبردست آپشن دی چې دغه د کولو په دروازه کې کوم مسایل دي هغه به حل کېږي. دغه سره بلدیاتي انتخابات لپاره موږ مکمل پلانینګ انشاءالله شروع کړی. موږ باقاعده چې کوم کاندیډیټ وي په هغه باندې هم کار کوو لګیا یو او انشاءالله باقاعده چې کوم د موږ غټ سیټ اپ ته چیرمین دی پوره هغه به جماعت اسلامي زر ته زر د هغې اعلان کوي او موږ په هر ویلیج کونسل کې او په هر ځای کې دغه پوره لګیا یو چې د خلکو کوم نقصانات شوي د خلکو روډونه نشته، بجلی نشته. دغه نه علاوه نن تاسو په دغه دور کې وګورئ موږ زنانه په سرونو باندې اوبه راوړي. دا بنیادي ضرورت دي چې هغه پوره کېدو لپاره به انشاءالله د بلدیاتي انتخابات د دغو خلکو لپاره کارآمد وي او انشاءالله جماعت اسلامي بھرپور په دې کې حصه اخلي او په هر ویلیج کونسل باندې به خپل کینډیډیټ انشاءالله په میدان کې کوزوي. د خلکو داسې ویناو چې کوم مخالفین دي تاسو یا کوم خلک دي مختلف رای لري، خلک دا وینا کوي چې په جماعت اسلامي ضلع خیبر کې موجوده ګروپ بندي شروع دي. آیا چې ګروپ بندي په جماعت اسلامي کې څوک داسې سوچ لري نه د جماعت اسلامي څه لای عمل وي سره د عمل وي؟ الحمدلله دا خو واحد جماعت اسلامي په عمل کې او بیا خصوصي د موږ په علاقه کې چې په دا کې د ګروپ بندي هیڅ قسمه څوک سوچ هم نشي کولی. اسلامي کې الحمدلله هیڅ ګروپ بندي نشته، بل جماعت اسلامي کې احتساب دی. جماعت اسلامي کې چې څوک ګروپ بندي کوي جماعت اسلامي د امیر د اطاعت نه بغیر کار کوي نو جماعت اسلامي موږ خپل دستور شته پاکې واضح لیکلی وي چې هغه به د جماعت اسلامي رکن نه وي او جماعت اسلامي حصه نه وي بلکې هغه به د جماعت اسلامي نه بهر وي. موجوده یو په وخت چې کومه خبره وکړه ایسو ډېره خطرناکه یوه نشه په زموږ په علاقه کې ډېر په تیزۍ سره خورېږي. تاسو هم سټیپس اخیستي دي هغې خلاف ته څه وایې؟ خلکو له څه پیغام ورکوي چې آیا د ایس څنګه نشه ده او بیا د جماعت اسلامي او تاسو د خلاف څه رد عمل دی؟ تاسو څه داسې کورونه کړي دي چې یا مثال داسې مریضان چې تاسو هسپتال لا کړي وي یا خپل هسپتال څه پروجیکټ چې شی همداسې وي نو هغه موږ کتونکو له دا خبره تاسو واضح کړو. دا ډېر بنیادي سوال دی او حقیقت دا دی چې دلته دهشتګردۍ یو لهر تیر شو، بمبورۍ شوې وې، دلته خلک مختلفو طریقو باندې هغه قتل کړی شوي وو خو دا یو خاموش قتل عام شروع دی د آیس په شکل کې او دغه نه تقریبا 99% د موږ نوجوان نسل متاثره دی او په هر کور کې او په هر کلي کې دا د آیس چې کوم نشه د ځوانان کوي او دغه مو یو ورځ ډاکټر نه پوښتنه کوله یو هسپتال کې موږ یو ځوان داخلولو نو هغه ما وویل چې دا څنګه دومره په تیزۍ سره روان دی چې لکه ورځ ته ورځ باندې دغه نشهیان زیاتېږي. هغو دا خبره کوله ویل چې واحد آیس داسې یوه نشه ده چې دا یو ځل څه کېدو سره په دا باندې سړی عادت کېږي چې یو ځل یې آیس مزه وکسي نو دا یې دغې عادي شو عادتي شو دا باقاعده یې لوج کوي دا یې په خپله نشي مانع کېدی. نو دغې وجې نه ځوانانو له خوا دغې خبرې علم نه وي هغه د خوند دپاره او د مسکۍ دپاره یو کور وکړي خو بیا د هغو بیا مجبوري جوړه شي خو دغه لپاره مو په مستقبل کې د سوچ هم شته او انشاءالله مو د پلانینګ حصه هم ده چې په خیبر کې چې په هر ځای کې به انشاءالله موږ به یو هسپتال جوړوو او هغه به داسې نه وي چې د خلکو نه پیس اخلو یا موږ د کاروبار په هغه باندې کوو. هغه به واحد د دې پوره وي چې دغه ځوانانو موږ پکې علاج کوو. انشاءالله موږ به په غټه سطح هسپتال جوړوو چې ټول خیبر موږ
به چې څومره واسې سړي کېدای شي کوي به، خو چې د خیبر څومره ځوانان هغه د آیس نه متاثره دي. انشاءالله موږ دا یو عهد هم کړی دی او انشاءالله یې رودام دو په ګراوند لګیا یم یو انشاءالله دغو نشایانو علاج به موږ کوو. ډېره مننه د وخت راکولو. کتونکو دا موږ سره قاضي مومن افریدي چې یو سوشل اکټیویسټ جماعت اسلامي د ضلع خیبر یوت صدر هم دی. انشاءالله د راتلونکي پروګراماتو سره به یو ځل بیا زه تاسو سره حاضرېږم. اوس شهنشاه افریدي له اجازت ورکړو. الله په امان.